یو عالم جینی او ما باندې سوال بیا د دې ځای متعلق هغه سوال دا و چې حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها د نبی اسلام لور وه، دا په حضرت علی رضی الله تعالی عنہ باندې واده وه. دا سوال زموږ د هلکانو نه وکړو زنانه عالمې چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ باره کې حضرت فاطمه وفرمایل چې زه کله مړه شم ماله به غسل حضرت علی راکوي، حضرت علی به راله غسل راکوي. حالانکه زموږ د شریعت مسله دا ده چې کله ښځه وفات شي د خاوند تعلق سره بالکل ختم شي، نکاح ختم شي بالکل، او اوس د واجب کوم تعلق ته ختمېدا پردی ښځه شو. اوس ښځه چې وفات شي د هغه د نکاح نه एकदम وته چې سړی وفات شي نه وځي 4 میاشتې 10 ورځې پورې لا نه وځي، ځکه بل نکاح نشي کولی. او چې ښځه وفات شي فورا قصه ختمه، خاوند به ورته بیا نه پرېږدي خواته. دا مسله ده. او حضرت فاطمه څه وایي؟ وایي زما د وفات نفس په غسل ماله څوک راکوي؟ حضرت علي به راکوي. نو شریعت خو دې ته ناروا وایي. ولې دا داسې وصیت یې کړی و؟ هغې دا یو سوال یې کړی و چې حضرت علي رضي الله تعالی عنه باره کې چې دې دا وصیت کو دا روا و که ناروا و؟ زموږ ټول ملګري ناست مفتیان حضرات هم پکې وو، نو زه ټوله اخرې ته پاتې شوم. نو هغې وایي چې زموږ په علم کې داسې خبره نشته د دې باره. نو ما ته چې خبر راغله نو ما ورته د دې خو یو 3 جواب دي. څومره؟ 3 جواب دي. یو جواب د دې دا دی چې دا کومه واقعه د فاطمه الزهرا مونږ ته را رسېدلې ده چې ماله به غسل څوک راکوي؟ حضرت علي به الله کوي. دا سندي حیثیت سره کمزوري ده. څه ده؟ سندي حیثیت سره کمزوري خبره. مونږ ته چې راغلی یو مضبوط حدیث په دې کې نشته، یو مضبوطه خبره نه. یو جواب. دویمه خبره دا ده که حضرت فاطمه داسې وصیت چېرته کړی وي او ضروري خو نه ده چې حضرت علي ول غسل ورکړی، صرف وصیت یې کړی او محبت ته وجې داسې وي. او درېیمه خبره دا ده که حضرت علي رضی الله تعالی غسل ورکړی بیا هم جایز دی، بیا هم جایز دی. درې واړه جوابونه. نو په کوم بنیاد جایز دی وایي؟ نو ما الله جل شانو قرآن مجید کې فرمایي چې لقد تقطع بینکم، د قیامت په ورځ به تمامې رشتې ختمې شي، تمامې رشتې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل د قیامت په ورځ تمام نسبونه حسبونه دا هر څیز به ختم شي، صرف زما د علي فاطمه د حسنین رشته به باقي، بیا به باقي وي. صحیح روایت رسې په دې باندې هر یو نسب نبی علیه السلام مات بشي او زما نسب به د قیامت پر ورځ برقرار وي. پته لګي د قیامت پورې رشته برقراره ده. څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبیانې هغه د مسلمانانو څه دي؟ میندې دي، نکاح ورسره نه کېږي. پته لګي دا د همیشه د نبي علیه الصلاة والسلام په تعلق کې وي. دغه شان د حضرت علي رضی الله تعالی عنه چې کوم تعلق دی د نبي علیه الصلاة والسلام سره او د هغه د لور سره هغه هم صحیح همیشه وي د قیامت پورې. نبی علیه السلام فرمایل د قیامت پر ورځ به تمامې رشتې ماتې شي، زما او د علي او د فاطمه او د حسنینو رشته هغه به نه ماتېږي. ځکه نبي علیه الصلاة والسلام حضرت علي هغه له سینې لاس ورلو، ای علي، یو روایت کې راځي لاس نیونو، یا علي اترضى ان منزلك مقابل منزلي في الجنه. ته په دې خبره خوشاله چې د جنت کې به زما او ستا د کور دروازې بل ته مخامخ. حضرت علي رضی الله تعالی عنه وجړل، یا رسول الله دې نه غټه خبره زما دپاره نشته چې ما تا په جنت کې ګاونډیان یو ځای به یو. نه اصل کې دا دې ځای کې یو خبره پرون یاده شوې وه، نو ما جواب ورکړ. جواب مې ورکړ. دا جواب مې ورکړو دا خو یو استدلالي جواب و چې نور احادیث ماته یاد وو، نور څیزونه ماته یاد وو، هغه مې ورته پیش کړ. بیا ما ډېره موده پس د هغې نه تقریبا یو کال پس امام شامي رحمت الله علیه هغه شان جوابونه کړو څنګه چې علما ورکړو. ما شامي کته کتاب الجنائز څنګه امام شامي جوابونه کړو بالکل هغه شان ما جوابونه ورکړو. دا الله جل شانو د علم دروازې په سړي کله نه کله کلاوي ښه